مقصود دا ده دینا چې د علامه تفتزاني کوم اعتراض ده په مستول کې په تلخیص باندې هغه نه دا جوابونه کوي ا دې تلخیص عبارت او حسب ونعم الوکیل تصحیح کوي نو یو جواب وکړو اول چې لکه نعم الوکیل انشاء ده هو حسبي انشاء ده مقصود حسبی نه اظهار د اعتماد ده د خدای پاک پر رحم ا د خدای پاک په کبریا باندې دې اظهار کې او حسبی خدای ما کافی نه کړل دا ما کارونه به برابرې په محل د دعا کې اظهار د اعتماد وکړي دعاګانې حضرت پسه قبل دی چې تا اظهار د اعتمادي اته د خدای په جلال په کبریا پوره اعتماد بیا پسه دعا قبل نو په محل د دعا کې او حسبی اظهار د اعتماد وکړو نو دا دعا اصله اظهار د اعتماد په محل د دعا کې دعا هم دا اظهار د اعتماد هم دا من شاده نعم الوکیل ان شاء اول جواب دوام جواب کړو چې دا امور عطف الکسال الکسب عطف الکسال الکسب کې به موږ بیان کړو چې عطف الکسال الکسب مقصد څه دا ده کہ ما قبل کے چھے جمل متکلم ذکر کی چھے مقصد پر بیاوریست نور جمل ذکر کی بل مقصد پر بیادلتا پدغ وقت کے عطف تی کسی علل کسی معتبری دی یعنی دا پدغ جہت سرا متکلم وو سرا عطف کرے چھے دا غیتم اعتبار دی کسیت ورکو چھے دا یو بیان یو کسا ہے دا بلته اعتبار د کیسیت ورک معطوف ده چې دا یو کیسه یو بیان ده امن چې مناسبت وي یو نوع د مناسبت د قاعده دا چې ته اعتبار د کیسیت وکې په اعتبار د نسبت خبری نسبت انشائی ختم شي اگر کفیل واقعي وي بعض خبری وي بعض انشائی وي او متکلم په خپل اعتبار لحاظ کې اعتبار د کیسیت نه اعتبار د اخباریت انشائیت د کیسه خو کیسه سره متحد د کیسیت کې دیو جنا بیا تفصیل تا اتحادی پکې انقطاع د خبریت انشائیت مد نظر نه په دې وخت کې ا مناسبت می یو نوع مناسبت خوې جملو کې ایو اعتبار د کیسه د کیسه لغوي ده هغه دا ده چې مخکې ډېر جملې نه یو جمله وونه بعد بل جمله په څه جملو کې کیسیت معتبر دي چې دا یو کیسه بیان ده دا یو بیان ده عمل کې مناسبت به وجه ماوي نو چې ته لحاظ کیسیت کې نو البته لحاظ نسبت خبري نسبت انشائی ورث کی په لحاظ کې بیا تر جایز دي انقطاع ختم او دا سند د دې تحسینم کړای دا او دا عطف حسن ګرځولای دا لکه خلق وايي زید يعذب بالكيد والاظهار جمله خبریه ده وبشر امرا بالعفو والاطلاق زید خود تزهیق کیږي او قید کیږي په جیل کې او تزهیق کیږي او تذلیل کیږي لیکن بشر امرا بالعفو والاطلاق امر تزهیر ورکه دې خبرې چې ته معافه او تخلاص قید او جیل نه دیوان انصاف الخبر اتق ترکیب تحسین بیان کړه علامه صاحب سند دې وجنا په حواشی د زمخشری کې دې تحسین کړل تمام عطف سیکتا دلته لحاظ خبرې انشائیت نه دا صاحب تلخیص سره ده چې حسب نعم الوکیل دی بنا پات الکسال الکسال د دریم جواب کړو ورد بعض الفضلاء ايضا بعض فضلاونه صاحب سند دا مختم سند بیان ده تصریح په سند نه ده نورم ویلي دي ادا د سند او تصریح کې سند ویلي دي لکه هو حسبي جمله خبريه ده ټیکه او نعم الوکیل خبريه ده کنه بنا په تقدیر دی مبتدا هو نعم الوکیل بیا دې کې تفصیل تیر نو البته تلخیص عبارت ثلاثه هو حسبي ونعم الوکیل کې هغه هو حسبي جمله خبريه ده نعم الوکیل بنا په تقدیر دی مبتدا سره هو نعم الوکیل هم جمله خبريه ده دا دریم جواب کړه اوس وايضا يجوز عطف الانشاء الاخبار سره تلرم جواب کوي
هغه اعتراض دی علامه چې په تلخیص کړی ده. دا څلورم جواب کوي رد کې په شارع باندې په متول کې رد الله رد جوابي نو به تفصیلي ته یو جواب ورکړي. دا څه ورکوي اذا نعم الوکیل څه ده؟ دا په حسب نه ده بلکې دا په حسب بیا کوي. کته سوالو کې چې حسب هو مفرد ده نعم الوکیل جمله ده نو ته د جملې په مفرد ده دا خو ناجایز ده. اگر که خبر انسان دی او جمله عطف په مفرد ناجایز ده نو دا وایي چې حسب کې به مستعیل په یحسبونی سره وي. نو یحسبونی جمله فعلیه مضارعیه ده فعل فاعل مفعول به دي. لہذا نعم الوکیل عطف ته په حسب په تعویل د یحسبونی سره. اوس کتی اعتراض کوي چې خو یحسبونی جمله خبریه ده فعلیه مضارعیه خبریه ده. نعم الوکیل جمله فعلیه مدحیه ده مدح او اظهار د کمال ده اظهار د کمال خو انشاء ده بیا لازم ست پر ان شاء الله خبر دا وایي چې نه دا خو ټیک تکل دا یحسبونی داسې جمله خبریه ده چې خبر د مبتدا ده او هو حسبی هو پر خبر ده. خبر خو تاسو ویلي چې مرفوعات نه ده اصل مرفوع مفردی او چې جمله خبر واقع شي په محل د رفع کې واقع شي نه حکم مفرد کې ځکه مرفوع مفردی کړي اعراب کو مفرد کوي جمله خو نه کوي. دیر وجنه جمله چونکه خبر دی مبتدا ده خبر دی مبتدا مرفوعی نو ده مرفوع لا مرفوع مفردی نو ده په حکم مفرد کې لا او عطف په انشاء په یغه خبره جایز ده چې هغه خبره په محل د اعراب کې وي. ولې جایز ده؟ ځکه هغه نه خبریت لحاظ منقطع وي ځوند متکلم بنا په دې چې خبر ده کنه د مبتدا مرفوعات نه په محل د رفع کې واقع ده. په محل د رفع کې چې واقع هغه په حکم مفرد کې نه هغه کې لحاظ د نسبت خبری نه الا مجملا مگر مجمل مجمل نسبت خبری نه نسبت خبری پس نسبت خبری چې ته مبتدا خبر تم مرأت کې حکایت وګرځي واقع نه بیا پس د خبری نسبت چې دا په خبر واقع سره په محل د رفع کې رااله حکم مفرد کې سره د نسبت مجمل په معنا اسمي وګرځي. دا اوس نه د مرأت طرفینه ته مبتدا خبر چې مرأت ری نه د نسبت خبری حکایت مخکانه نه ده لہذا خبریت منقطع حکم مفرد کې سره نو نسل لازم عطف انصاف خبر. کته سوال وکړي چې ټیک ته عطف انصاف په خبر نه رااله حکم مفرد کې ولی په محل د رفع کې رااله نو په محل د رفع کې رااله حکم مفرد کې هغه نسبت خبری مجمل څه مرأت طرفین تنسن هغه حکایت لحاظ پکې منقطع ختم مفرد کې نو واخصه نو ټیک ته عطف انصاف په خبر نه رااله ورته جملې په مفرد رااله ځکه نعم الوکیل خو جمله ده یحسبونی په محل د رفع کې حکم مفرد کې سره نو حکم مفرد کې خو مفردی لازم تعطف الجمله على المفرد والطالبات وایي چې نه کنه چې کوم حکم معطوف علیه هغه حکم معطوف چې معطوف علیه په محل د اعراب کې خو معطوف په محل د اعراب نعم الوکیل نو چې آی په محل د اعراب کې څه نو دام حکم مفرد کې هغه نسبت انشائی په کې مجمل څه انشائیت ختم نو معال سدیت چې عطف المفرد على المفرد وذلك جائز مفردات عطف جائز دي نه دا عطف جائز دا صحیح سند ویل نو دا مخکینی جواب کې عطف هو حسبی دلته عطف فقط په حسبی په حسبی کې متاویل په یحسبونی بیا یحسبونی په خبریه او په محل د اعراب کې خبر د مبتدا نو انصاف په یغه خبریات اصل په محل د اعراب کې نسبت خبری مجمل څه خبریت ختم انسان انسایت ختم ده ځکه معطوف حکم معطوف علیه نو چې په محل د اعراب کې حکم مفرد کې دا په محل د اعراب کې حکم مفرد نو د مفرد علی المفرد ځای نو مخکې جواب کې عطف په واحد بیو دا عطف صرف په حال دی
مخکې جواب کې تعویل په جملې انشائیه کې ځکه هم تعویل چې نعم الوکیل په اثبات تعویل د مبتدا مقدر سره او نعم الوکیل سره خبریه ده لکه هو حذف خبریه و دلته تعویل په انشاء کې نه راغلی بلا تعویل موږ انشاء محمول کړه عطف مکړه نعم الوکیل په چا په حذف باندې عطف بالکل حسن او جایز ده ځکه په معطوف علیه کې خبریت منقطع ده په معطوف کې انشائیت منقطع ده دا عطف جایز دا تلخیص عبارت کې هو حذف نعم الوکیل کې دا کیسه ده چې هو حذف کې نعم الوکیل په حذفیه عطف ده کته وای دا خاطر چې جملې په مفرد لسره موږ حذف کې تعویل په یحسبونی ده کته وای دا خاطر چې فعلی انشائیت په فعلی خبریه ده موږ یحسبنی خبر د مبتدا ده په محل د اعراب کې په محل د اعراب کې خبر د مبتدا ده لہذا په محل د اعراب کې راغله خبریت منقطع انعم الوکیل په موصوف سره نو انا انشائیت منقطع نو تر مفرد همیشه لپاره جایز دا تر جایز ده دا چلارم رد په شریعت موږ جواب هم لکه شارع نه تاسو کړو چې شارع خو اعتراض مقصود ده بلا تعویل شارع چې اعتراض په تلخیص کې پاسه کوي چې تعویل نه پکې وي چې دا تعویل کې نه خو شرع قاعده هم جایز وي شارع جایز وي لہذا دا تصریح ده په مراد دی علامه تفتزانی دا اعتراض په تفتزانی نه ده خدا خو په تلخیص پاسه اعتراض کوي تعویل نه کوي چې تعویل دا تعویل وکړي به وای دا جایز مانی ده هم په ځخ تعویل باندې مبني ده عبارت ته شرع قاعده چې شرع قاعده کې دا حذف نعم الوکیل وای نو تی اعتراض یې کړه او مخکې چې ته حذف نعم الوکیل وای تا ول ټیک تا دوال نه ټیک تا نو یو ول ټیک تا نه ټیک تا یعنی چې تعویل نه پکې شرع قاعده چې ویل د جایز بنا بر تعویل ویل دا جایز ذاکر څه ورسمه لا هو نادر هون اكتساب نو تاسو انشاء په خبر جایز ده په تفتزانی چې ویل دا تعویل په بنیاد ویل ځکه شرکایت کې دا عبارت ویل تلخیص کې اعتراض کې په هغه صورت کې چې تعویل نه یا جواب دا چې موږ مخکې کړو چې علامه تفتزانی متول کې په تلخیص اعتراض نه کوي مطالبه د تصحیح کوي مخاطب طالب نه چې طالب دا عبارت خو نه صحیح کړي ځکه کنه عمل کې په حذف وایي بیا تعویل ده په حذف وایي اته چې انصاف مفرد کوي يحسبوني کې تعویل کې بیا تر جملې انشائیه په جملې خبرې دا به څنګه صحیح کې نو مطالبه کړي وسه مطالبه صحیح کړه دا خو تصریح له په مراد د تفتزانی نه چې اعتراض په تفتزانی په دغه نه شرکت کې د خپل ویل چې دا صحیح غني کړي په مطالبه د تصحیح متول کې دلته تا نه کوي دلته ته صحیح کړه او دا وجه د سیاست لکه چې تا و حذف باندې په حذف باندې اته حذف کې د تعویل په يحسبوني یا د غي عبارت څه ده اوس دی وایي دا لکه څنګه جواب د شارع ته تلخیص کې اعتراض کړه توجیه شارع پاره ده څنګه توجیه شارع پاره ده چې شرکایت کې دلته دا او حذف و نعم الوکیل وایي په دغه بنیاد وایي چې وایي ان يجوز ان شاء الله الاخبار في ما له مان من الاعراب جائز ذات انسائیه په خبري فيما في صورت کې له چې د خبرې پر په دغه صورت کې محل من الاعراب مال د اعرابي نو دا تفتزانی ته توجیه وکړه چې تفتزانی دا شرکایت کې کوم عبارت لري په دغه توجیه ویل چې اصل تین شای کړل چې نعم الوکیل په حذفي او چې حذفي کې تعویل په يحسبوني وکړي ايحسبوني چې خبر دی مبتدا ده نو جمله په محل د اعراب کې رااله مفرد حکم کې څه نو اته تین شای په داسې خبرې وته چې اګه خبریت نشته وو کنه مفرد کړه او دا جایز ده ځکه موصوف په کومه مفرد کړه اته چې مفرد په مفرد جایز ده دا تفتزانی ته و توجیه کړه د شرکایت ته او دې ته اشاره وکړه چې تلخیص باندې اعتراض ده کوي پس چې توجیه نه وکړي
چې توجیه پکې وکړي هغه زړې لا دغه توجیه وکړي دا خو جایز ترکیب وایي ځان یجوز وقت النساء څرنګې موږ وایي خیالي وایي تفتازاني ته سند کلام نقل کوي وایي ځان یجوز سند وایي چې دا رنګې جایز ده حتی انصاف په خبرې فيما په یخص موضع کې لو چې خبرې پر محل د ارادي او دلته محل د اراد کې ده یحسب حسبی باندې تر ته تعویل دی یحسبني ایحسبني خبر د مبتدا ده خبر د مبتدا چې مرفوع ده په محل د اراد کې راځي نو خبریت نه منقطع ده انشاء ته جایز ده ويدل عليه قطعا قوله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لان هذه الواو من الحكايه لا من المعنى نظام مجال للتي لا بتاويل بعيد لا يلتفت دا اوس علامه سند باندې وهم وارد و اعتراض دغه چې تاسو رسېدلې چې توای چې اصل انصاف په داسې خبرې جایز ده چې په مال دی رات کې به دا تقریر وکړي چې په حسبیت ته حسبی کې تویل په یحسبونی بو یحسبونی خبریه ده او خبر دی مبتدا ده یا په محل دی رات کې دا خبریت ختم ده نو ته انصاف په صحیح ده انسان په مال دی رات کې راځي اپ کو نه مفرد کې دلیل څه دلیل تاسو راځه شاهد ولې نشته شاهد ما سره قران پاک کې آیت مبارک ده قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا تایید د دې خبره او دلیل دې خبره ده چې اصل انصاف په یوه خبرې جایز ده چې په مال دی رات کې اوس راځي ونعم الوکیل جمله فعلیه انشائیه ده دا عطف تک حسبنا الله باندې حسبنا مضاف مضاف الیه خبر مقدم الله سبحانه مبتدا مؤخر مبتدا سره خبر نه جمله اسمه خبریه ده نعم الوکیل په سره عطف تک په دې جمله خبریه عطف انشاء په خبریه دا غلا او دا څه خبریه ده چې په محل د اعراب کې ده نو انشاء عطف ته په داسې خبریه چې په محل د اعراب کې څنګه محل دی راکړه ځکه حسبنا الله مقول دی قالو ده په مرتبه د مفعول به کې مقول القول په مرتبه د مفعول به کې نو قالو فعل ده ضمیر فاعل ده حسبنا خبر مقدم الله سبحانه مبتدا مؤخر مبتدا خبر جمله اسمه خبریه په محل دی اعراب کې مقول دی قالو مقول دی قالو په مرتبه د مفعول به کې وي مفعول به په محل دی اعراب کې ځکه مورب کړه منصوبي نو حسبنا الله جمله خبریه په محل د اعراب کې راځي لکه مقبول د قالو په مرتبه د مفعول به کې ده په محل د اعراب کې ده محل د نصب کې ده پراته ده ونعم الوکیل وو عطف ده نعم الوکیل فعل فاعل جمله فعلیه انشائیه ده عطف ته په خبري په داسې خبري چې په محل د اعراب کې ده ولې کتل چې جایز ده قرآن کې راغلی اصل انصاف په داسې خبرې راځي په مال دی رب کې او اصل انصاف په داسې خبرې چې په مال دی رب کې جایز ده ولې جایز ده ځکه کومه خبرې چې په مال دی رب کې هغه نه خبریت منقطع وي ذهنن ذهن دې متکلم کې منقطع خبریت نه پکې ځکه مال دی رب کې مفرد کړي دا پوښتنه مفرد کړي نسبت خبرې مجمل څه ده نمبر اکثر طرفین ته چې کایته المحکمه وي خبریت باقی پاتې مجمل نسبت ده لکه اسمی معنی ده اسم چاته نه میراد نسبت اجمالی چاته نه میراد اسمی معنی ده په مال د اعراب کې د مفرد کو اني ملکیل پاتې چې ملکیل چې معطوف ته په خبرې معطوف په کلمه معطوف نه کی دا په مال د اعراب کې راځي نه ملکیل دینه نسبت انشائیت منقطع مفرد حکم کې دي مفرد حکم همانا ده چې انشائیت منقطع خبریت منقطع نصب المفرد على المفرد وذلك جائز دا جائز ده مفردات عطف جائز دی بل باندې اوس معترض را ولا دا څنګه تر انصاف په خبرې راځي په مال دی اعراب کې په مال دی اعراب کې څنګه حسبنا الله په مال دی اعراب کې دا غځه قالوا حسبنا الله دا غځه حسبنا الله په مال دی اعراب کې قران کې ځکه حسبنا الله قالوا پر مقول دي دلته او جائزه چې دا وو د دلته نه دا د مخکیان هو الووی یا کدا وو دی حکایتي حسبنا الله دی هغه حسبنا الله نه چې مقبول دی کالی دا د مخکیان هو ولا حسبنا الله
یو مخکیانو دلته یو حکایت ده مخکیانو قول المؤمنین السابقین چې کوم مؤمنان تیر شوي دي مخکې قرآن پاک دې تذکره کوي فما وهنوا وما استكانوا هیڅ زور سے قبول نه په میدان جهاد تاسو تکلیفونه راغله خو زور نه نه ټیټ سره دشمن ته ان زور قبول کړو مؤمنین سابقین نه المؤمنین سابقین کلام مخکیان هدا چې انت په میدان جهاد کې دوی چې قال حسبنا الله ونعم الوکیل دا څه وایي نو حسبنا الله نعم الوکیل دا مخکیان هو کې د مؤمنینو کول ایمان والو ویلي سبحانه وتعالى په قران پاک کې علی سبیل الحکایت ذکر کړی هغه کلام د مؤمنینو حکایتن دلته ویل څنګه ویلي خدای پاک سبحانه قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دغه ده حسبنا الله په قران کې مقول دی کالو حکایت کې مخکیانو کې خدای نه د مقول دی کالو مخکیانو کې خپل ته مؤمنین لګیا دي jihad میدان دا او ته دعاګانې کې حسبنا الله التدا چې دونه وای چې قالو حسبنا الله چې حکایت ونه کې خو دعا کې خدای پاک نه په مخکیانو کې حسبنا الله دعاګانې نعم الوکیل دعاګانې کې قران کې دلته خدای سبحانه و تعالی ویلي دلته حسبنا الله مقول دی کالو ده ادا کالو په حکایت کې راغلی ده مخکیانو کې نشته حکایتن خدای پاک سبحانه بیان دی قول المؤمنین کوي نو بیان په کالو سره کوي چې کالو دو ویل المؤمنینو حسبنا الله نو په قران کې حسبنا الله مقول دی کالو ده په قران کې چې قران کې مقول دی کالو ده حکایت کې دلته پرته ده حسبنا الله په حکایت کې دا مقول دی کالو ده ځکه په حکایت کې کالو ذکر ده نو په حکایت کې حسبنا الله مقول دی کالو ده دا په محل د اعراب کې ادا وو په ونعم الوکیل کې وو دی حکایت نه وو د مخکیانو دا وو چې دلته راغلی ده قران کې ونعم الوکیل دا وو حکایتن سبحانه وتعالى ویل ده المؤمنینو نه حکایتن دلته خدای پاک وو ویل په کله په مخکیانو کې دا وو نشته نو حسبنا الله قرآن کې کوم ذکر دا حکایت کې ذکر ذکر قالو خدای پاک حکایتن ویلاله دغه حکایت کې حسبنا الله لا پاک ویل نو حسبنا الله په حکایت کې چې واخلې قالو تحت مقوله دې قالو دا ونعم الوکیل چې خدای پاک سبحانه دا وو ویلاله دا وو په حکایت کې ویلاله الله پاک مخکینو کې وو نشته چې نشته نو حکایت کې ونعم الوکیل عطف په جمله خبرې باندې چې عام مقول د کالو د په حکایت کې نو مقول د کالو هم مال دې رات کې ده ونعم الوکیل جمله فعلیه انشاء ده په دغه حکایت کې ونعم الوکیل وو دی حکایت ته نو نعم الوکیل جمله فعلیه انشاء اصله عطف له په جمله خبرې چې په مال دې رات کې په محل دې رات کې چې جمله خبرې هغه کې نسبت خبرې نه مراد چې کومه انشاء پاتې دي موصوف فوکنی موصوف لې کې هغه نسبت انشائی نه مراد بلکې دا پشان مفردات عطف تی مفرد کو مفرد جائز دا سب جائز په کومه خبره ويدل علی قطعا په دې خبره باندې چې کومه جمله خبريه په مال د اعراب کې وي هغه باندې عطف تی انشاء جائز ده په دې باندې دلالت کوي دا قول دی سبحانه و تعالی چې قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل چې دلته په دې ځای کې حسبنا الله په حکایت کې الله پاک ری ذکر کړی دا حکایت کې قالو سره ذکر کړی دا خدای پاک نو په حکایت کې دا مقول له قالو دا په محل دې رات کې دا ونعم الوکیل دا وو الله حکایتن ویلای نه د مخکیان هو نه ده دا د حکایت وو ده چې خدای پاک حکایت قول المؤمنین نه کړی دا دلته الله پاک وو ویلای نو وو دی حکایت چې وو دی حکایت په حکایت کې تاسو لکه په حکایت کې خو حسبنا الله مقول لکالو نو دا ونعم الوکیل عطف ان شاء الله په حکایت کې په مقول لکالو اما مقول لکالو په محل د اعراب کې نو عطف ان شاء په یو جمله خبريه راځي چې په محل د اعراب کې او دا جایز ده ځکه دا په کومه مفرد کې دا موصوف له په کومه مفرد کې اوس مو تریز وایي چې لکه دا ټیک ده
حسبنا الله دی مقول دی قالوی ونعم الوکیل کې دی وو دی حکایت نه کړه دا دی وو دی مخکیان وي دې زمانہ دې دا معنی چې دا حکایت کې حسبنا الله باندې نه دا څه ونعم الوکیل دا ونعم الوکیل د مخکیان هو او د چې مؤمنین والته په میدان جهاد کې ویل نو تفسیر ته د ان شاء الله په خبرې چې په مال دی راکې ټیک ته خبرې په مال دی راکې د حسبنا الله قالو لاندې ده مقول دی قالو ده قالو دی حکایت ته حسبنا الله دی حکایت حسبنا الله مقول دی قالو ده ونعم الوکیل کې دی وو نه عطف په حسبنا الله چې په حکایت کې ده بلکې دا عطف ته الته مخکیان هو کوي چې مؤمنین ویل دي الته دی ونعم الوکیل وینا نه سره فإن هذه الواو من الحكاية لا من المخفي دا وو دی حکایت ته نه چې وو دی مخکیان هو ده مخکیانو کې ونعم الوکیل ده الته نعم الوکیل دا حکایتن وو ده لکه حسبنا الله حکایتن دلته قالو تحت قالو حکایتن خدای پاک وای وو خدای پاک حکایتن وای نو ونعم الوکیل په حکایت کې اته په حسبنا الله حکایت په حسبنا الله مقول دی قالو ده په محل دی راکې ده نعم الوکیل اته په یوه جمله خبرې لري په محل دی راکې ده وذالک جائز بنا په دغه ډول کار ذکر ویل ويدل له کتان قول تعالی قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل لأن هذه الواو من الحكاية لا من المخفي حكاية ده علامة كيسر ده مستقل لأن هذه الواو من الحكاية لا من المخفي ده خو حكاية والواو ده مخکیان ول نه ده اوس دغه د سوال کې بیا متریز وایي چې نه سړیا دا و په ونعم الوکیل چې ده دا دی وو د مخکیانو ته تسلیم کړه دا خو چې ترجمه سره منافی نه ده چې هلته مؤمنین لاړ دعا کوي طالبان لاړ دعا کوي دا څه وایي حسبنا الله ونعم الوکیل نو په مخکیانو کې چې دعا کوي نو هلته خو دعا سره منافی نه ده نو دا د مخکیانو ووي که ته وایي چې دلته وو د حکایت ته حکایتن نعم الوکیل عطف ته په حسبنا الله هغه حسبنا الله چې په حکایت کې ده هغه حسبنا الله چې په حکایت کې قالو ده ورسره دغ قالو لاندې حسبنا الله دغه باندې ونعم الوکیل جائزه چې ونعم الوکیل کې دی وو د مخکیان وي دا د مؤمنینو ول ووي چې په مخکیانو کې دوه داسې وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل لہذا دا تا استدلال تام نه وو ونعم الوکیل کې و دی کات په دغه حسبنا الله ونعم الوکیل نه ساتل چې مقول لیکل بلکې الته ونعم الوکیل په مخکیانو کې عطف ته په حسبنا الله الته مقول دی کال چې الته خو قالو نه ستورل اخو دعا د قالو خو حکایت د دعاګانې به کوي حکایتونه کوي یاد ته حکایتونه نه الته دعاګانې کوي نو متریل وایي چې دا وو په ونعم الوکیل کې دی وو دی حکایت نه دا د مخکیان هووي ادا د مؤمنینو په کلام کې دا وو واري چې جهاد میدان کې دا ناره کوي الته دا څه وایي حسبنا الله ونعم الوکیل الته قالو نسته چې قالو نسته په استدلال تا کام نه ځکه ونعم الوکیل نه ساعت په یغه خبرې چې کومال دی راکړي دی وایي نه سړی دماغ تمہارے خراب وای وله وای ځکه چې ونعم الوکیل د مؤمنینو په کلام کې ونعم الوکیل کا په حسبنا الله تکیه خو تر ځای نه دی نه ویني حسبنا خبر مقدم ده الله سبحانه مبتدا مؤخر ده خبر مبتدا جمله اسمیه خبریه ده په مال د اعراب کې نه ده او ونعم الوکیل کې تم مخکیان هو الو وای نعم الوکیل خو جمله فعلیه انشائیه ده نو لازم ته عطف تفصیلی انشائیه په اسمیه خبري عطف انصاف خبر راځي وذالک غیر جائز ده جائز نه ده څنګه ته و د مخکیان وای و د مخکیان جائز نه ده چې مخکیان هو وای ما استدلال خو بغلط کی او څنګه ته ټیک نه کیاته په مخکیانو کې ځکه ونعم الوکیل چې و د مخکیانو کې نو فعلیه انشائیه ده حسبنا الله اسمیه خبریه ده په مال د اعراب کې نه ده فتح انصاف په خبري راغله ده جائز نه ده څنګه ته مخکیان ول وای هم وو دی کایت وای چې دی کایت وای ما استدلال تام ده لکه څنګه چې موږ په پیرو کنه دا وای نه کنه وو د مخکیان وای ٹھیک ته حسبنا الله جمله به اسمیه خبریه ده ٹھیک ته نعم الوکیل فعلیه انشائیه ده وو د مخکیان وای په مخکیان هو دي دا اته کې حسبنا الله ودلته هم کلنا مقدر کړل په مخکیانو کې به کلنا مقدر به چې کلنا مقدر کو به جمله خبریه اصله
په مخکیانو کې ګویا مؤمنین داسې وایي حسبنا الله وکلنا نعم الوکیل هلته وکلنا وایي نو بیا خو هغه خبرې ده مخکې خبرې ده عطف ته خبرې په خبرې ده چې تا استدلال تام نه چې تا استدلال بیا ده چې عطف ته انصاف په خبرې جایز چې په مال دی راځي دی وایي لرې سره کلنا مقدر کلنا څنګه مقدر ده کلنا خو تاویل ده صغرا هر تاویل خلاف اصل کبرا دا خلاف اصل ایوا بعید دا خو بعید ده ولی بعید ده ځکه قرینه نو ته تکبیر دی کلنا څنګه مقدر کې کومه قرینه دالته په مخکینو کې چې ته کلنا مقدر کې چېرته قرینه نه یې دی تکبیر بعید دا بعید ده لا یلتفت الیه دا سره مراد کې راتلای انتفاعت نه ورته کوي تا جواب وی ولې وی خلاف مراد ده کوم چې خلاف مراد لا یلتفت الیه قابل التفات نه چې کلمان سره هغه ته وګوري دا لا التفت الیه اوس تعویل خدا خلاف ہے تعویل خدا دې چې کلنا خستانه ته مقدر کې تعویل سے خلاف اصل ده هر خلاف اصل صحیح نه لہذا کلنا تقدیر صحیح نه بعید ده وجه دې بوت ده قرینه نه ده کلنا له ولې مقدر کړل کته وای قالو خو حکایت کړه مخکانو کو قالو نه چې دې قالو په مناسبت ته کلنا مقدر په مخکانو کې البته هونه څه قرینه دې قالو چې کلنا مقدر ہے دیم دا لا یلتفت الیه دې التفات کول نه کوي ولې ځکه مراد خلاف کوم راځي د مراد خلاف لا یلتفت الیه لہذا کلنا ته مول التفات څنګه مراد خلاف ځکه مراد خو د مؤمنینو انشاء د مدح عام ده خدای د مدح عام انشاء اظهار کوي اته وای کلنا نعم الوکیل دا اخبار څه د مدح هغه انشاء د مدح عام کوي اظهار دې کې چې خدای مدح عام کوي چې نعم الوکیل خدای په هر کار برابر موږ جهاد به برابر موږ د فتح برابر دی چې کلنا مقدر کې به خو اخبار څه مدح خاص نه دا خو نظر دې ته التفات نشته دا مراد د مؤمنینو نه ده لہذا کلنا وو د مخکیانو نه ده عطف غلطی دي اته کلنا مقدر کې تعویل ده بعید ده لا یلتفت الیه لہذا کلنا تقدیر باندې عطف په مخکیانو کې نه ټیک کوله مجبورن بوای چې وو په باندې عمل کې وو دی حکایت دغه د قران پاک کې وو د حکایتان قرآن پاک ته حسبنا الله ده مکل دې کالو ده نو اتفتی حساب به خبرې چې کومال دی راځي وذالک ما اردنا دایما مراد دې کمام داسې ده چې هو حسبي و نعم الوکیل په تلخیص کې نعم الوکیل اتف حسبي ده چې حسبي په تعویل دی یحسبنی واغله یحسبنی کیونکه خبر دې مبتدا ده په محل دی راب کې ده خبر ده کنه اتفتی حساب به خبر جایز کومال دی خبري جایز ده اسلام مجال للتفی دا سوال نه جواب دی نسته گنجائش دی اته چې په مخکیانو کې محکی کې یو مشکا دی یو محکی مشکا دی وګول دا وایي اسلام مجال للتفی نسته مجال گنجائش اته پرسی په مخکیانو کې الا بالتاویل کلنا بوای دا خو تاویل خلاف اصل په فهم کنه دوم بعید تاویل ده کرینه نسته دریم لا یلتفت الیه دې التفات ته عقل مند نشي کېدای ځکه خلاف مراد ده و یو قال هغه تعبیر بیت کوم چې دا سی وای چې تقدیر دا ده وکلنا نعم الوکیل وليس هذا مختصا بما بعد القول